نازولو ستړی مشه په پاکستان کې ژوند ورځ تر ورځه ګرانېږي او د تېښتې لار هم نشته ځکه چې د پاکستان د پاسپورټ هم ماشاءالله ډېر عزت دی او کوم پاکستانیان چې بهر ملکونو ته لاړ دي د هغې کارنامې هم داسې دي چې هغه کومو پاکستانیانو ته ویزې او شهریت مختلف ملکونو ورکړي دي نو هغه هم ترې پوځې ته راغلي مالدار خلک ورځ تر ورځه مالداریږي او غریبانان ورځ تر ورځه غریبانان کېږي که میډل کلاس شو هغه پکې دل شو هغه پکې د منځ نه لاړ بل طرف ته حکومت په سپینه ګیره دروغ وایي چې ترقي روانه ده او مثبت اشارې چې دي نو په هر سیکټر کې ښکاري حکومت سره مې سپینه ګیره په دې وویله که د حکومت سړی و نو دی به اوس د اتیا کالو د پاکستان د حکومت به اوس د اتیا کالو سپینه ګیرې وي که سړی ډېر هم بدعملي خو چې سپینه ګیرې شي نو کم سے کم دروغ نه وي که رښتیا هم نه وي نو دروغ نه وي حکومت لګیا دی څومره اشارې چې ښیي هغه ټولې غلطې دي که هغه د سټاک ایکسچینج دې ښایي چې نوی ریکارډ جوړ شو دا اتار چړاو راغی او دا حد منګه کراس کړ نو دغه د مالدارو خلکو دغلته جواري ده او هغلته د ډالرو تګ راتګ دی د هغې ترقۍ سره د سره اړوس تعلق نشته د ترقۍ معیار چې دی یا اندازه چې د هغه حکومت ته نه ده پکار هغه د هغې ډېره اسانه طریقه ده اول خو په موږ تېرېږي موږ عام عوام یو موږ ته پته ده هغه پخوا به د پښتنو مشران وایي چې خپل څادر سره خپې غځوئ خپل څادر سره موږ دومره خپې وغځولې خو په مزه مزه هغه څادر دومره وړوکی شو چې هغې نه صرف یو رومال جوړ شو نو دغه ده چې بس په سترګو مچولې هغه سترګې پټې کړې وي د بجلی بل ته وګورئ اول د بجلی موجودګۍ ته وګورئ بیا بل ته وګورئ سوی ګیس موجودګۍ ته وګورئ بیا بل ته وګورئ د بچو د تعلیم بندوبست بستا په سر وي جوړ ناجوړ شي صحت بستا په سر وي امن و امان به هغه ذمواري بستا خپله وي بیا د هغې نه علاوه که کوم سرکاري دفتر کې د کار راځي نو هغلته بغیر د پیسو نه به کار نه کېږي نوکری نشته کاروبارونه نشته روزګارونه نشته بازار ته لاړ شئ وګورئ د کپړې دکان ته لاړ شئ نو دکانداران د ځان نه بچان سړي د اخیستو نشته ګاک نشته که میوې دانې ته لاړ شئ که سبزۍ ته لاړ شئ ان که تیل مالګي دکانونو ته لاړ شئ قصاب ته لاړ شئ یو کاروباري سړی په ګټه کې نه دی ځکه چې دومره ګراني شوې ده او د خلکو قوت خرید دومره ختم شوی دی چې ګاک راځي نه پیسه سرکولیټ کېږي نه نوې نوکری نه روزي کارخانه نشته روزګارونه نشته نو حکومت وایي چې هر څه ټیک دي خو د ورلډ بانک دغه تېره ورځ یو راپورټ راغلی دی وړوکي شان هغه تاسو سره شیر کوم ورلډ بانک وایي چې د متوسط طبقه درمیانه طبقه میډل کلاس هغه د پاکستان د کل آبادۍ 2.9% ده یعنی میډل کلاس 42.7% دی د پاکستان د آبادۍ او دا 2.9% کومه درمیانه طبقه چې دا نو دا په هر لحاظ باندې تباه ده او یو ذلیل ژوند تېروي پاکستان کې د 15 کالو نه واله د 40 کالو پورې ځوانان هلکان چې دي نو 37% 30% چې دي نو دی نه نوکری کوي او نه دی سبق یعنی ځوانان د 15 کالو نه واله د 40 کالو عمر پورې 9% ځوانان په پاکستان کې نه هغې سبق وي او نه هغې څه روزګار کوي څه مزدوري کوي او دغه شانتې چې په وسایلو باندې چې دی هغه بوج ورځ تر ورځه سیوا کېږي چونکې یو عالمي سامراجي نظام دی او په عالمي سامراجي نظام کې انسانیت نه وي هغلته چې دی نو شخصي ګټې وي نو د کوم کیپیټلیزم د لاندې چې موږ راغلي وو بیا زموږ د پاکستان ریاست هم چې دی یا زموږ حکومت چې دی نو بنیادي طور تر دې دمه خو د کیپیټلیست سامراجي قوتونو کاسلی سو
دا اوس چې د روس او د چین طرف ته کوم زمونږ رجحان هم دی، مصیبت دا دی چې روس او چین په خپله اوس چې دی نو هغه د انسانیت دغه فلسفې په ځای هغه سامراجي نظام ته کیپیټالیزم ته لاړ. نو بس په دنیا کې د سرمایې راج دی او د سرمایې مخکې انسان چې دی نو هغه یو کنزیومر دی، د هغه سوقات نشته. تر څو پورې چې د خلکو کې دا احساس نه راغلی، یو سیاسي شعور نه راغلی، یو اجتماعي شعور نه راغلی، او د دې غریب او د درمیانې طبقې یو خپل سیاسي جماعت نه او په اقتدار کې راغلی دی، یو طرز یو حکمراني تبدیل شوی نه وي چې وس تېرېږي، ضلالت به په پاکستان کې به هم شي واقع. اجازه غواړم. الله